عالم لا په منبر باندې کنزل کول او داسې خبرې کول چې په منبر رسول صلی الله علیه وسلم باندې خلک بیا الزام ولګوي او منبر رسول په هغې باندې بدنام شي، نو دا ګناه ده که نه ده؟ نو جواب دا دی چې د نبی علیه صلات وسلام منبر یوازې نه او یوازې عالم نه، هر چا دپاره کنځلې ناجایز دي. په منبر باندې هم کنځلې ناجایز دي او په غیر منبر باندې هم کنځلې ناجایز دي. لہذا کنځلې به نبی علیه السلام فرمایي سباب المسلم فسوق وقتاله کفر، مسلمان ته کنځلې کول دا ګناه ده. نو دا ګناه که عام سړی کوي هم ګناه ده او که عالم کوي هم ګناه ده. البته عالم چې کوي نو بیا به دته ډبله سزا په دې باندې میلاویږي چې د رسول الله بیبیانو ته الله تعالی ویلو چې ای د پیغمبر بیبیانو که تاسو چېرته غلط کار کوو نو ګورئ تاسو ته به الله تعالی ډبل عذاب درکوي ځکه تاسو پوه یئ. نو که عالم کنځلې کوي نو د ده بیا سزا لږه ډېره زیاته ده، ځکه دا په دې پوهه دی چې کنځلې کول ګناه ده. او بیا د نبي علیه صلات وسلام په منبر باندې هم کول ګناه ده او بهر هم دا کنځلې کول ګناه ده. لہذا که د نبي صلی الله علیه وسلم په منبر باندې څوک کنځلې کوي دا عالم دی او که غیر عالم دی نو ګناه ده. خو بیا د علماو دپاره ډېره زیاته بده خبره ده، ډېره نامناسبه ده. اکثر زموږ بعضې ملګري علما هغوی یا په تیش کې راشي یا دا ده چې عام خلک دغه د تیز لهجه خوښوي، دا کنځلې خوښوي، نو هغه نور هم په تیش کې راشي چې دا خبرې په خلکو باندې ښې لګي، نو بس هغه ډېرې کنځلې کوي. بیا نو نصیحت به ورته وکړو، اعتراض نه کوو، نصیحت ورته کوو چې علما زموږ ورونه دي، لہذا دا د نبي علیه صلات وسلام میراث دی، دا مسله د نبي علیه السلام، دا منبر د نبي علیه السلام، دا محراب د نبي علیه السلام، د دې محراب نه، د دې منبر نه، د دې مسلې نه، د دې جماعت نه نبي علیه صلات وسلام د مینې د محبت دعوت ورکړی دی. د دې منبر نه دا خبره کړې ده چې کنځلې مه کوئ، د دې منبر نه دا خبره کړله چې کنځلې کول ګناه ده. لہذا علما هم نه دي په کار چې دا په منبر د پاسه خلکو ته کنځلې کوي. عام خلک هم دین ځان ساتي، علما دي هم ځان ساتي. البته علما هم ګورئ زه د عامو خلکو ته میم علما هم تاسو داسې موقع مه ورکوئ په لاس باندې چې هغه علما بیا کنځلې خلکو ته وکړي. نو نامناسب کار دی، علما چې کوي نو ښه کار نه دی، ګناه پکې ده او د عالم ته الله تعالی باقاعده سزا ورکوي. جی